الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرینو دی زینا مختلف انداز باندې علما خبرې کوي. د چا انداز د ګرمۍ دی او د چا انداز د نرمۍ دی. ان شاء الله مختصر لږه خبره کوو. مونږه لکه څنګه چې کوشش د دې خبرې کوو چې د تمامو مسلمانانو عقیده دې پاکي، د تمام مسلمانانو عمل دې د سنت مطابق او د بدعاتو نه دې پاکي. ورسره د دې هم زمونږه کوشش او مهنت دی چې زمونږه د معاملات پاکي، پاغې کې د حرام او پاغې کې د هغه قسمه ګندګۍ نه چې کومې ګندګۍ د انسان د اخلاقو او د په تمام کردار باندې هغه اثرانداز ګرځي. ما چې کوم آیات کریمه تلاوت کړې دی، الله تبارک وتعالی په دې کې ایماندار ہوتا یو دعوت ورکړي، یا ایها الذین آمنو، او د ایمان داویدارو او ایماندارو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د یو بل مالونه په ناجایزه طریقه مخورئ. په دنیا کې مشهور دو نظامونه تیر شوي دي چې یو تقریبا د دنیا نه په ختمېدو دی او ختم دی، او یو په مغربي ملکونو کې خصوصا روبه ترقی دی. یو ته سرمایدارانه نظام وایي. د سرمایدارانه نظام بنیاد دا دی چې هر انسان په خپل سرمایه ګټلو کې آزاد دی. سچې خوښۍ ګټي دي، سچې خوښۍ جمع کوي دي، څومره نه څومره طریقه باندې سرمایه جمع کوي دی، د چا د ضابطې پابند نه دی. دویم یو نظام په دې دنیا کې تیر شوی دی چې هغه د روس خصوصا نظام او د ډېرو د دې معاشره کې د خلکو اوس هم ذهنونو کې د هغې اثر شته چې هغې ته اشتراکي نظام وایي، چې په هغې کې به یو سړی د خپل ملکیت خاوند نه وي، د ملکیت به د سټیټ او د حکومت وي، دی به یو نوکر غوندې وي او ګټي به وخوري به. دا دواړه نظامونه ناکام دي ځکه دا انسانانو جوړ کړي وو. په دې دواړو کې افراط او تفریط دی، کمې او زیاتې دی، بې اعتدالي ده. په سرمایدارانه نظام کې خرابي دا وه چې مالدار تر به جوړېږي او غریب به غریب تر جوړېږي. تاسو که شور کوئ نو ګورئ زما نه دا بیا نه کېږي، لږ خاموش. اسلام یو د عدل او د انصاف یو قانون مونږ ته پیش کو. په هغې کې انسان په خپله ګټه کې خود مختار دی، خپل سرمایه جمع کولو کې خود مختار دی، خو د شریعت د ضابطو د لاندې د پابندو د لاندې. کوم آیت کریمه کې چې ما ستاسو مخې ته تلاوت کړی دی، دې کې الله هغه ضابطه ما تا ته ذکر کړې ده، لا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. په دې کې د معاملې د خرڅولو د اخیستلو اصول دي چې تاسو سرمایه جمع کوئ، خرڅول اخیستل کوئ، خو د هغې به څه اصول وي. نو تا ته د خرڅولو د اخیستلو اصول ما تا ته وښودل چې دا به بیعي او دا به د غستونکي او د خرڅ اهلیت دی، دا به
دویم کم شی چې خرڅولی کېږي اخیستلی کېږي دې څیز کې به د خرڅولو د اخیستلو د اسلام په رو باندې صلاحیت وي کله چې یو انسان نابالغ دی وړوکی دی دی په خپله د اخیستلو د خرڅولو اختیارمند نه دی دله به ولي اخیستل او خرڅول کوي که د هغه په اجازت دی څه لږ لږ شی اخلي خرڅوي وایي خیر دی خو دی اختیارمند نه دی لیونی اختیارمند نه دی عقل ورله ضروري دی بلوغ ورله ضروري دی په دې لحاظ چې چونکې نابالغ الله وي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم تاسو په اختیار کې چې کوم مالونه دي کمقلو له مو ورکوئ چې دی هغه برباد کی نو موږ له یو اهلیت پکار دی او دویم دا ناس نه منوسو دویم موږ له کم شي کې چې کم تجارت کوو موږ چې هغه تجارت هغه څیز د اخیستلو خرڅول وي حرام شی خرڅول حرام دي ګټه حرامه ده شراب حرام وینه بهیدونکي حرامه خنزیر حرام مردار حرامه حرام چیز بنئ مباح چیز بئ او بل دا چې کم د شرعي ضابطو د لاندې اصول دي په هغه اصولو باندې بئ په هغې کې یو اصل دا دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم شی د هغې په عوض کې شی نشته هغه شی خرڅول منع دي د هغې څیز خرڅول منع دي دې وجې نه مبادلة المال بالمال چې کوم ځای نه وه هغه ځای دا سود دی سود ولې حرام دی یو طرف ته مال شته بل طرف ته نیټه ده مال نه دی نو سود حرام دی او ځکه خو هغه کم خلق چې هغې په دې خبره نه ورسېدلي هغه ووي انما البیع مثل الربا ګټه ده که نه نه مسلمان به د دې ضابطې پابندي سود به نه کوي ځکه دا د نیټې عوض اخلي د نیټې عوض اخلي سود څه ته وایي سود دې ته وایي چې کله یو سړی په چا باندې قرض واړوي پیسې واړوي او بیا دغه نیټې په عوض کې ترې منافع اخلي هو القرض المشروط فيه الاجل وزیادة مال على المستقرض قرض دې نیټه ده پکې او د هغې نیټې د وجې نه پکې زیاتې دی چې پیسې در کوم ماله به 2 میاشتې کې 1000 روپۍ پسې راکایې دا خو ما او تا پېژنو خو د دې نه علاوه ډېرې سودي معاملې دي او زموږ په معاشره کې کولم کېږي او ما تا ورته د سره سود وایو نه حالان کې د سود حقیقت نبي علیه الصلاة والسلام واضح کړی دی د سود څه د پاسه اویا دروازې دي ابوابو ته نبی علیہ السلام ویلی دي ایسرها ان ينكح الرجل امه معمولی درجه دا ده چې یو سړی د مور سره نکاح وکړي مور سره نکاح نه کېږي خو زنا وکړي دا به څومره که یو سړی په دې معاشره کې وکړي او د سود دا سوچ او فکر زموږ نشته نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي 1 روپۍ د سود دا د 33 زناګانو نه چې په اسلام کې وکړي بدتر ده نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي یوه حرام روپۍ 10 روپۍ جامه اخیستې ده 1 روپۍ پکې حرامه ده دا جامه چې در څو پورې په دې وجود ده نو دا عبادت نه قبلیږي موږ خو یو طرف ته که چېرې دلته اصلاح کوو نو بل طرف ته ګورې فسادات معاشره کې زموږ ډېر دي عالمانو ته مو خصوصا درخواست دی چې خپل عوامو ته دا د حلال و حرامو مسلې توحید پسې سنت کې دا داخلي دي چې دا معامله به هم د سنت په طریقه باندې وي موږ خو که چېرې وایو چې ماښامې او شومه ده او دا دي او دا اسقاط دی او دا حرام دي هغه به چېرته حرامې قطعي یا نه وي خو موږ معاشره کې حرامې قطعي معاملې دي د یو بل سره مختصر خبره کومه نن سبا هغه څه خاص څه چې په دې معاشره کې څه خاص لږ معاشره پکې مبتلا ده یو معامله ده انډرپلی ورته وایي نن سبا انډرپلی د انډرپلی نوم چې خلک واخلي نو ذهن کې څه ګنده خیال راځي چې یو ګنده معامله ده ټیک ده چې ګنده روح پکې سیوا دی شی واغستو په 6 میاشتې په ادار باندې
او په نقدو په 1 لاک او په نقدو د خرج کو په 80,000 هیڅ مسله پکې نشته. خو چې ته داسې مسله کوي په 1 لاک اخلي او په 80,000 او په 50,000 خرڅوي نو آخر وایي په انډرپلو کې مالو پیلو. دا انډرپلو یو صورت دا دی، دا صورت خو خیر څه دومره مسله نشته. خو دې کې یو بل صورت دی چې نن سبا عام په خصوصا په بارګینونو کې او پراپرټۍ والا وغیرہ غټ سرمایدار په دې کاروبار کې مبتلا دي. څه چل کوي؟ زما پیسې پکار دي، صاحب سره پیسې شته خو چونکې دنه دغه پیسې عالم قرض نو دې خو زمانه په پیسې ګټه نشي کولی، وایي سود دی. نیک سړی دی سود نه کوي. نو یاره سود نه کوم خو داسې کار وکړه چې زما سره دا ګاډی دی ستا 15 لک روپۍ په کار دي او دا د 6 لکو ګاډی دی خو چونکې د تا سره خو پیسې نشته نو د 6 میاشتو په نیټه دا په 6 لکه واخله هغه را باندې راخرڅ کو. زما خو پیسې په کار وي ګاډی نه په کار واپس وي دا خو به ته خرڅوي پیسې به پې نغدی که نه خو چې مال یې په 15 راکړه راکړه ته په نقدو خو د دې قیمت 15 لکه دی چې واپس یې رانه واخیستو مال یې 15 لکه راکړي زما هغه 15 لکه روپۍ په کار وي. دا په دې ټولو بارګینونو کې تقریبا او د عام خلک دا معامله کوي، دا حرام ده. دې ته حدیث کې بیع العینه ویلی شي دي، دعوا العینه فانها لعینه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجهاد فی سبیل الله چې بیع العینه مو شروع کړه د غواګانو لکۍ مو ونیوي او د هغې خدمت او کروندې ته مو صرف کار ووي د الله د دین مجاهده مې پرېښوه ذلیله به شئ که خپل دین ته واپس شوی یالو. دا دومره بدتر څیز امام محمد حسن شیبانی رحمه الله وی فی قلبی فیه امثال الجبال. دا خو ماته د غرونو غونتل وی ګناه ښکارېږي او دا سودخورو خلقو ایجاد کړې معامله ده. دا زمونږ په معاشره کې کولو کېږي. ګورې دارنګې زمونږ خلک په هوا خرڅوي، په لاس شته نه ګاډی مې په دومره تا واغستو په دومره مې خرڅ کړو دومره وګټلی شوې هواله. بیع الکالي بالکالي حرام ده، منع ده. نو موږ له پکار دا ده چې موږ د عوام خپل وروڼه د دې معاملونه خبر کو. بله خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو سړی بیع د ما لم یضمن حرام ده. د کوم شي چې په سړي ذمواري نه راځي د هغې کې نفع حرام ده. ربح د ما لم یضمن، بیع نه، ربح د ما لم یضمن. دا ټکي په حدیث کې راځي او لږ پرې ځان پوهه کوي چې زموږ په معاشره کې د دې ټکي نه څومره سودي معاملې موږ کوو. ما یضمنو دې ما شي ته ویلی کېږي چې په تا د هغې ذمواري تاوان راځي. ما ستا نه قرض واغستو په لارې تلمه ډاکه رانه وشوه دا زما غل کې شوې روکې شوې زمانې په ما دی. نو که دا قرض پیسې ما ستا نه اخیستې دي ځان له پې تجارت وکړم ربح د ما یضمنو راځئ ضامن امکانات د زما نه روکې شوي دي تا له به در کومه دا حلاله ده. تا ما سره امانت ایښی دی او امانت زما نه بغیر څه د تعدي نه بغیر څه د کوتاهۍ نه چې اغلا کړې روکې شوې د هغې په ما تاوان نشته. نو چې په هغې په ما تاوان نشته نو دا ما سره چې پیسې امانت پرتې دي او په دې کې تجارت کوي دا ګټه ده څه ده ربح ده ما لم یضمن ده. عالمانو لږ سوچ کوئ. ګورې زموږ معاشره کې دا ګندونه دي په معاشره کې او موږ ورته دا سوچ نه کوو بلکې زموږ خو هغه هدایګانې هم دغسې لاړې شي په 2 میاشتې کې وویلی شي قصه خلاصه شي. راشئ یو بل مثال یې وګورئ. کله چې یو شی چا خرڅ کو او حواله شوی نه دی د بایې په کور کې دی دا شی د دې خرڅوونکي سره هلاک شو. د چا هلاک شو؟ دا د دې خرڅوونکي واپس او که نی ورکړي نو پیسې ورته پاتې. دا شی که مردار شوی دی که اکسیډنټ شوی دی که بل څه شوی دی دا د خرڅوونکي دی. نو اوس چې کله د خرڅوونکي په لاس کې شی دی اگر چې بیه شوي ده حواله شوی نه دی دا په زمان د بایې کې دی. اوس چې دا شی د دې بایې په لاس کې دی او دا مشتری په چا د ده د لاس نه خرڅوي دې ته وایي ربح د ما لم اخیستل سود دی. سود دا معامله زموږ په معاشره کې روانه ده او ټوله جاري ده.
داسې که درته یوه یوه شمارمه نو مسله ګورې بلې غاړې ته ځي دې وجې نه سوچ کوئ لږ د حرام او د حلالو چې ابوبکر رضی الله عنه یو غلام په دوکه باندې پیسې د چا نه خراج کې خوړلې دي مرۍ ته یې ګوته ښکته کړې ده واپس یې را الټۍ کړي دي چې دا مې د وجود حصه جوړه نه شي او چېرته د وجود برخه مې جوړه نه شي نبي علیه السلام بي کل لحم نبت بالحرام فهو اولا بالنار او کما قال علیه السلام کما حصه د غوښې چې د انسان د حرام غذا نه را زرغون شوه دا به په جهنم باندې پاکېږي نو په کار دا ده چې موږ عقیده پاکه خو عمل پاک عمل کې یوازې مونږ نه دی یوازې روژه نه ده په دې کې معاملات دي چې معامله دي هم زموږ پاکوي الله دې موږ لا توفیق د پاکې معاملې راکړي او چې کله حرام غذا ده نو عبادت نه قبلېږي که د سنت طریقه باندې وکړي چې خوړلې دي حرام دي نو ګوره عبادت نه قبلېږي الله دې موږ لا د صحیح دین د زده کړې او د هغې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین